استاد خان تاسو نه دغه پوښتنه کوو داسې حالات راځي دا سټوډنټان دي زموږ بچي دي د دوی د مستقبل خبره ده مشران دې کې کردار ادا کوي څه کردار به دې کې ادا کوي؟ بسم الله الرحمن الرحیم ټول نه مخکې خو ټولو ملګرو ته مبارکي ورکوم او زه به دا ووایم چې کله زه شپې خبر شوم د واقعې نه نو مې چې کوم سیاستدان دی هغه ستاسو تپوس له نه دی راغلی پکار وه چې راغلی یو ځکه د الیکشن په وخت کې خو ټول موجودي خو بدنصیبي دا ده چې هغه ټایم هیڅوک نو موجود او یو زه درله راغلی ما ستاسو تپوس کړی دی بیا د هغې نه پس زه خبر شوم نو ما داسې هغې کې بیا څه کېدل نه ما ډي پي او صاحب سره هم خبره وشوه احسان شاه صاحب سره مې هم خبره وشوه او بیا یو بل ډي اس پي مانې استمیر شو هغې سره هم صنوبر هغې صاحب سره هم خبره وشوه خو بس وي سي صاحب خپله راغلی و تاڼې ته او بس هغه شی ما ته وی چې ډېر های پروفایل تللی دی به هر حال بیا سهار ټایم ما تاسو ته ووې چې زه یو پریس کانفرنس راغواړم او د طلبو په حق کې چې دی دا پریس کانفرنس زه کوم نو چې څومره د میډیا ملګري یو هغه ټول ما راغوستل خو به هر حال د دې په مشوره دی ما ته ووې چې وي سي صاحب سره مونږ ټایم ایښی دی پهلې چې مونږ کله دا مسله حل کوو نو مونږ به د هغې سایډ خبره مورو او د دې سایډ خبره به مورو نو به هر حال مونږ بیا وي سي صاحب له لاړو هغې سره خبرې وشوې نو چې سیم کړي دي کو هر څه د مشرانو ته دا پکاري چې دا د سټوډنټان مثال د دې لکه د بچو دی نو بیا مشرانو ته دا بالکل نه دي پکار چې یا اف آی آر کوي یا شیلینګ کوي په هلکانو دا څوک دي خو دا خو سټوډنټان دي که نه او په سټوډنټانو سره څوک دومره ظلم کوي او بیا اف آی آر چې شوی دی نو اف آی آر خو دغه د دې ماشومانو مستقبل تباه کوي دې سره نو انشاءالله هر قسمه تعاون ته تیار یو کو گورنر صاحب ته پکې وینا کولی کو هر چاته وینا کولی انشاءالله زه به درنه مخکې یم او تاسو به راپسې انشاءالله مهرباني جی